الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جمعه مبارک ورځ ده او تاسو ته اندازه وي چې په دې ورځو کې د دې الکانو جنکو امتحانات شروع دي د 12 د اف او د اف سی امتحانات شروع دي. زما خو د پخوانم دا عادت دی چې کما مسله په معاشره کې د هغې د بیان ضرورت وي نو زه د هغې د بیانولو کوشش کوم، ځکه چې موږ خو علما نه یو خو خلک راته نسبت د اهل علمو کوي او د انبیاو ذمواري دا وه چې خلکو ته سمه لاره وښیي او کله چې انبیا د دنیا نه تللي دي نو دا ذمواري علماو ته حواله کړې ده. نو علما په دې معاشره باندې نظر کوي، په دې معاشره کې چې ورته کومې برایانې په نظر باندې راځي نو د هغې برایانو روکتام به کوي. او که چېرته په دې معاشره کې څه ښه صفتې نو چې د هغې تحسین وکړي چې هغه نیکو طرف ته خلک راغب شي او د بدو نه خلک ویروي، دې ته انذار او تبشیر وایي چې دا د انبیاو بنیادي ذموارۍ وي چې د غلطو کارونو نه، د غلطو خبرو نه، د غلطو عقیدو نه به انسانان یری، د بچ کولو کوشش به کوي او د ښو اعمالو به دا ترغیب ورکوي او د ښو اعمالو به دا تعلیم ورکوي او نیکی به په دې معاشره کې خورئ. دا د علماو ذمواري او دا د انبیاو هم ذمواري وه. د سورت النساء یو مبارک آیت مې ستاسو مخکې تلاوت کړی دی چې د هغې ساده ترجمه دا ده. الله فرمایي ان الله یأمرکم، الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې امانتونه او ذموارۍ هغه چا له ورکوئ چې څوک د دې حقدار دي. څوک د ذموارۍ حقدار دی هغه له ذمواري ورکوي، څوک د امانت حقدار دی هغه سره امانت کېدوي. او دویم نمبر دی واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ګورې کله چې د دوو کسانو په منځ کې یا د ډېرو ګڼو کسانو په منځ کې فیصله کوئ، چا حکم مقرر کړئ، چا فیصله کوونکی مقرر کړئ، نو تاسو به د عدل او د انصاف فیصله به کوئ. ان الله نعم ما یعظکم، الله د ډېر مزیدار او ښکلی نصیحت کوي. دا اصول د قرآن ما بیان کړو د الله. زه د دې لږ پس منظر بیانومه چې ستاسو په ذهن کې خبره کیني چې په کومو حالاتو کې دا آیت نازل شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وړاندې حرم شریف او کعبه د دې به داسې احترام کېدو څنګه چې اوس احترام کېږي. دا احترام د پخوا نه کېدو. مشرکانو هم د دې کعبې احترام کو، البته دومره و چې هغوی په احترام نه پوهېدل، په مینه نه پوهېدل، نو بربند به ته طواف کو، دا ورته عزت او احترام ښکارېدو. او بل دا وه
چې تلبیه کې به شرکی الفاظ ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لك الا شریکا تملكه وما ملك، دا الفاظ غلط دي ویل، بے ادبی وا دي ادب کاری دو. او دریم نمبر دا چې په کعبه کې دن 380 بوتان خودلی نو دعوت احترام کاری دو، کار غلطو او دی احترام د کعبه کوو. په دیو جبانی د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په ذمہواری باندې سقایا وا د زمزم وببا د دې خاندان تقسیمولی. حجان بچراتل د زمزم د وبو تنظیم بدوی کو، دا کولری مولری بعض زمانه کې کولر خونو خدا مشکونو کې بخل کو بور کولی، دا تنظیم د خاندان ذمہواری وا. نن سبام بهترین انداز باندې ال تک تنظیم شوه ده کنه، ګرمي وب ملاویږي یټو وب ملاویږي. او سعودي حکومت یقینا د خراج تحسین لایق دی چې دا د لکونو په تعداد کې خلک په حرم شریف کې دنه چکله او وو تزلکی کې زمزم سکی ته چکله یو کولر لور شي او ګلاس بچرتا کیمرا نشي. یعنی څوک دا شکایت د اوسه پورې نشي کولای چې په سعودي کې په 360 ورځو کې پکال کې اورز جرتا د کولر فاته ګلاس نشته، ډیسپوزیبل ګلاس نشته. یو ځل به یوز کې بیا به الته کې ډسبین تور گزار دا کمه نه دراغلی چرتا. دویم نمبر دا کمیم چرته نه دراغلی چې دا ګلاس راغسته دی او ته ټوټي باندې زور کې چې اوبر اواچي یوب نه د سیم نه دراغلی. 24 غنټه خادمان ګرځي او کولر به ټیک ټاک داغه باندې نظر ساتي چې کله تشيږي داغه د ټکول تنظیم کوي. دا تنظیم اوس په احسن طریقه باندې کیږي، خو په زمانہ کې دا تنظیم وو یو ده. د حرم شریف چې کوم تعمیر او د کوم د کنسټرکشن کارو نو دا د ابو طالب صرف د خاندان ذمہواری وا. عمارت المسجد الحرام په دې کې بچرته داسې کیمرا غنو داغه دیوال او داغه تعمیر او داغه د کنسټرکشن ذمہواری دام باقی د خلکو اغستی او ابو طالب صرف داغه په ذمہواری باندې وا. او دا ذمہواری هغه ادا کوله. خودل ته کې چې کوم د حرم شریف چې کومي چابیانې وي، چابیانې د کعبه د دې دروازې چې کوم کی و کوم چابي وا، نو هغه یو کس دی عثمان ابن ابي طلحه حجبي. دا حجبي خاندان چې کوم دی نو دوی ته دا ذمہواری وا چې دی به د حرم شریف چابیانې بوسري او په خاصو ورځو باندې به د کعبه کوله وਹੀ چې خلک دن کچر د بوتانو د سجدي لګي چې دن ورشي. دا ذمہواری وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه نه مدینه ته هجرت وکړو او بیا خو به ولیدو چې زه د کعبه نه غیر چاپیره طواف کوما یعنی عمره کوما، نو په وم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1400 صحابه کرامو سره راغې او طواف وکړو، عمره وکړه. نو حرم شریف ته دنه نبی علیہ السلام تللو وختل چې زدن د کعبه تور نه وزما، کعبه ته دنه زم. 3 ورځې لا د هغوی د معاهدې مطابق 3 ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلو د مکې نه مدینې ته، د مدینې نه مکې ته. ځکه په شپږم کال راغی د حدیبیې نه واپس کړل، بیا معاهده وکړه چې کال له برازي او 3 ورځې به تاسو دلته ایسارېږئ بیا به ځئ. ټیک د 3 ورځې نبی علیہ السلام عمره کې تېرې کړې وي. خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبې ته دننه تلل وغوښتل، دننه کعبې ته تلل وغوښتل، نو رسول الله ویل چابي راوړې ما ته د کعبه کولاو کې چې دننه ورشم به دې کې عبادت وکړم. عثمان ابن ابي طلحه حجبي راغی ویل مونږ ته دا دروازه نو کولاو، ځکه ستاسو خو زمونږ جنگ دی، مونږ خو در خپل وطن نه ایستلی، نو کعبې ته دننه تا نه پرېږدو. نبی علیہ السلام ویل چابي راکړه دننه ورځم، ویل نه دې پرېږدم. نبی علیہ السلام خفه شو، ځکه دا خو د پلار نیکه جوړه کړې وه، دا خو د قریشو تعمیر دی، د قریشو تعمیر دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 15 کال وړاندې د حرم تعمیر شوی، د کعبه تعمیر شوی. حجر اسود رسول الله د مشورې مطابق په دغه ګټ کې خودلې شوی. نبی علیہ السلام په دې کې په خپل خدمت کړی دی او دغه کعبه ته اوس نبی علیہ السلام نه پرېږدي. ور عثمان ویل ته خنن نه راکې او د سیاست ساته یو ورځ براشي امنګ پښتو کې وایو کنه یو سترګه بدی جاړي بل بدی خاندي. نو نبی علیہ السلام ورته وایي چې د ورځ براشي چې زبستا د لاس نه دا چابي والما او دا کعبه وکولاو مکه او چابي راکول نه درکو مې زه ټیک دا هغه ورته ویل چې د ورځ نشي راتلل چې ته زما د لاس نه چابي والي او ته د حرم کولاو کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وم کال او کال لپاتم کال باندې نبی علیہ السلام د شوال په میاش کې د وړو کې اختر په میاش کې یعنی رمضان کې راغی روزه وا او د شوال د میاشې په دې ځکه تیر کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او مکه فتح کړله.
فتح مکه پاتم کال باندې وشولا کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه معظمه فتح کړله او په دې لار باندې نبی علیہ السلام ته 2 کال وړاندې فتح راغلی و انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلی شو چې مکه په فتح کې نو 2 کال پس او د دې راتلو نه د عمرې نه 1 کال پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې مکه وس فتح شولا په دې اسلام جنډه ودرېدل نو زبده کعبه ته دنه وزما اوس مکه فتح شوه دا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورغه نو دروازه بند ده تاله ود لګیدل. رسول الله وی چابي چا سره دا ویل عثمان ابن ابي طلحه حجبي سره ول راوي غواړي راغه ول چابي راک اچکل ورته وکتل. ظاهر خبره و چې دا څومره ګران کارو چې دا چابيان نبی علیہ السلام ته حواله کیږي چې چابي ته واغستل او ته یاد دی ما درته پروس کال یو خبره کړې و چې زبردن دا چابي والما یاد دی راکه چابي زخ خپل کار کوینده را پردو درانش چابي ته واغستل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدم پوره شولا پیشنګوئی کړي وا. اوس دا عثمان ابن ابي طلحه حجبي یقینا چې مشرک دی او ریسپانسیبل سړی دی ذمہ دار سړی دی بالکل ټیک په ټیک ټایم باندې هغه راځي او دا دروازه کولوي. د دې سکولونو کې په کالجونو کې په ادارو کې د دې څوکیدارانی نائب قاصدینی داوی کلاس پوری د بعض کلاس پور او بعض چوکیداران هغه بالکل په ډیو ټایم باندې راځي او 8 بجې 9 بجې سکول کالج کولاو کې بیا چې چوټي وشي پټې باندې بندي. د پرنسپل د ټول زیات مینا او د ادارې د سربراه د ټول زیات مینا د هغه کلاس پور سره چې کم پټې راځي پټې باندې زی یره وای دا د سکول او ادارې سره مخلص دی. بل طرف ته وسړی ډیر مزګزار دی یو کلاس پور دی او ټیک ټاک په تبلیغ کې مزي عمره لمزي او کینځو تمنظم کې خو راځي په 10 بجې زی په 11 بجې باندې چراشی سکول بند دی. الکه سړی څه شو اشراق په مونږ باندې ولاړ دی الکه اشراق مس پرېګ دوا د استا ذمہ داری درا تعلق کولاوګه یا د چوټي ټیم دی سکول بندول پکا سړی څه شو د ماسپخین منزله اذان لته د جماعت کې مؤذن دی غلط کار کوي. اشراق مونږ به ورسته مخکې کې اذان ذمہ داری به بل کس لور کې استا ذمہ داری دا سکول کالج اداره مدرسه کولاول پټیم بندول پدې ته تنخاله. عثمان ابن ابي طلحه چې د هغه خلکو نه او د هغه نگرانانو نه چې پټې باندې باغ کعبه کولا وهلا خدا د دې ذمہ داری مستحق وو دل دا ذمہ داری ورکول پکارو د ذمہ داری بل څه ګونه کی ان الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راولېګل چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله د ته حکم کوي چې ګوره حقدار ول ذمہ داری ورکا امانت هغه اهل ورکا. دا عثمان او د خاندان د دې اهل دی نو دا ته ټیک د چابيان واغسره خو واپس ولا ورکه راضی با. عثمان ابن ابي طلحه راوختو ال چابيان واپس والا او پاغه باندې بیا د اثر مو شو چې داغه خاندان ایمان هم راوړو چې ګوره د څومره عظیم انسان دی چې ماول پروس کال چابي نه ورکولا وسره نه چابي واغستلو زب د په مذهب هم نه مو بیا امرله چابي راټو ایمان هم راوړل. ودلته یو قانون الله مونږ راولېګو چې ګوره کله تاسو په ذمہ داری باندې څوک اخلي نو هغه سړی ذمہ دار والی هغه سړی ذمہ دار والی چې کوم سړی د ذمہ داری اهل دی د دې ذمہ داری اهل نه دی نه ګوره دا تاسو په ذمہ داری باندې مالای. دا قانون دی زمونږ د پاره مونږ تم دغه ارشادات مونږ تم دي. یو هدی د پاره چیرته مونږ یو افسر آلو په سکول کې استاد آلو په کالج کې پروفیسر اخلو په هسپتال کې ډاکټر اخلو نرس اخلو ډسپنسر اخلو ټیکنیشن اخلو هغه سړی به اخلو چې کوم سړی اهل دی او چې اهل نه دی نو هغه بنالو. دا مسله قانون دی. اوس راځو د خپل زمانه لما درته مخکې ویلو چې نن سبا د 12 امتحان دی او یو 2 میاشتې مخکې د میټرک او د 10 امتحانات وشو. خبرې باغ کو چې موږ ته ضرورت دي ټول عمر دا د موږ او د 10 مسلې باندې بیانو. د دې امتحاناتو لپاره مستقل یو مربوط نظام دی. د ثانوي تعلیم لپاره سیکنډري ایجوکیشن ځان له یو مربوط نظام دی او د هایر ایجوکیشن لپاره ځان له یو مربوط نظام دی او پرایمري ایجوکیشن لپاره ځان له نظام دی. حکومت داغه لپاره څه قوانين جوړ کړی دي او د دې سیکنډري ایجوکیشن لپاره باقاعده په بورډ کې چیرمن همي او پاغه کې کنټرولر اف ایگزامینیشن همي مدیر الامتحان. چیرمن ته وی دا ټول بورډ بته چلے
پاغه چا باندې پرچه جوړي چې هغه د پرچې په جوړولو باندې پويږي پیپر سیټینګ په پاغه چا باندې کې چې هغه په دې پويږي او امانتدار دی اسنه چې پاغه چا د پیپر جوړ کړل چې هغه په خپل باندې د ادارې سربراه دی نو پرچې چې جوړ کړل نو بیا راغی خپل سټوډنټانو ته وی چې پرچه کې بدا د سوالات راځي نه ګورې دا سوالات ځان لا یاد کړي او یې ځان سبا نقل باندې ویسي دا وسقدار نه دی نو چیرمن به هغه سړی راولي کنټرولر به هغه سړی باندې د پیپر سیټینګ کوي چې هغه سړی امانتدار دی دا امانتدار به څنګه پیژني دا امانتدار معلومیږي دا به ګوري په دې کالجونو کې به دې سکولونو کې معلومات بکې چې کوم ټیچر ایمان امانتدار دی کوم ټیچر هغه د خپل ایجوکیشن سیستم سره مخلص دی نو هغه باندې پرچه جوړي دا غي نورستو بیا در چې د امتحاناتو ډیوټي بس بچاو چا تقسیمي کم سړی به سپرډنټ لګي کم سړی به ډیپټي لګي کم سړی به انویجیلیټر لګي دا امتحاني عمله بسو کی نو دا په سیاسي بنیادونو باندې نه تقسیمي بدقسمتي دا زه خبرې کوم د ډیر سنه کله چې د کومه پارټي حکومت نو دا وی چې کوم د استادانو تنظیمي کنه هغه استادانو تنظیم چې کوم صدر نو هغه ته و چې ته خپل ملګری په کم کم ځای باندې په ډیوټي باندې لګي تاسو یقین وکړئ کنه چې کم زګونو کې ډېری پیسي په کم کالج کې په کم سکول کې ډېری پیسي خلک پکې ښه خوراکونه ورکوي په کم ځای کې ښه تحفې خلکو له ورکوي نو دا تنظیمونو والا خپل اهم استادان کم کی عہدو باندې چې کوم استادان هغه سکولونو له کالجونو له ولېږي نو کړه د امتحان بل چرته ډېر سره جوړيږي نو به امتحان کې ځان له 3 لک او 4 لک روپۍ یو کس د ځان سره بیا ویسي دا غلط کار دی دا نه دی پکار دا غي نورستو بیا یو درېمه مرحله راځي چې هغه ته ویل کېږي پیپر چیکینګ دا پیپر به څوک چیک کوي نو دا غي د فارم د هر چا یا د بورډ خپل عمل ده دا غي ځان له یو ګروپ د فرندلی ګروپ دی یا سیاسي بنیادونه دي یا د چا خپل دوستانی دي نو هغه خلک راولي او هغه باندې پرچې بیا ګوري ابل ورځ ماته ملګری ویل چې د میټرک چې کوم د اسلامیات پرچې شوی دي نو هغه د اسلامیات استادانو نه دی لګلی بلکې هغه عام خلکو له لګلی دي یره دا د خلکو د اسلامیات دا ورته غپ کار کوي یره اسلامیات پرچه لږه کوم پرچه زه پرچه جوړو مسعود دی پاس کی پدې کې ځان زه پرچه چې کوم یو سره د پاکستان بیا پاس کی زه اسلامیات کلاس اخلمه او باغی یو سره پوښي چې دا د فزیکس نه او دا د انګلیش نه آسان دی بیا دی ماته وای او موږ غپ جوړ کړی داسې نو باغ چا باندې پرچه ګورم د دین پرچه باغ سره ګوري چې کوم سره په دین اړو خبر نه دی په دین اړو ګویږي ارکان اسلام نه دی خبر فرایض واجبات نه پیژني نظام دا روان دی بیا چې کله پرچی چې کین نو هغه سړی به چې کی چې کم سړی اره د خپل د ملګری دی نو خپل به ډېر ور کوي بل به کم ور کوي دلته ماته یو سکول والا یو پرنسپل نو ماته ستدي دا نږدې گاوند کې سکولونه په ټاپ 10 کې راځي کله څوک فرست پوزیشن علي څوک سیکنډ اخلي څوک تھرډ علي ستدي ستا په دې سکول کې څوک رانغی چې هغه چرته په ټاپ 10 کې راشي په کار ستام څوک راغله ماته مولانا صاحب دې سکار دی چې دا په ټاپ 10 کې په پیسو باندې راځي هغه سړی خسړې د تبلیغ کی زرازی ما ته ایمان معلوم دی ایماندار سره ماته مولانا صاحب ویل په دې تیر امتحان کې زمانه یو کس باقاعده د 1 لک روپے مطالبه وکړه د شپږ وکاله مخکنه خبره ده ویل ماته ویل چې 1 لک روپے راکونو ستا ماشومه په ټاپ 10 کې راشي دا پیسو باندې ول راځي ما به معلومات وکړل چې دا ټیک درا پسې کنټرول دا تکړه لکانی خو هم تر باندې په دې ټاپ 10 20 کې دا کسان په پیسو باندې راولي بیا چې زما پیپر سوک جوړې دا په سفارش باندې امتحان کی ډیوټي کی دا په سفارش کرپشن باندې دا غي نور بیا چې پیپر کم سره چې کی دا په سفارش باندې او دا په سیاسي بنیادونو باندې نو څنګه به انقلاب راځي څنګه به زموږ ته تعلیمي نظام ټیکيږي څنګه به ایجوکیشن سیستم ټیکيږي دا غي نقصان سره راغی نقصان دراغه کنه زم پاکستان کې تاسو کولیدل چې دا غنه ساينسدان جوړ شو کم سره تاوکته چې موږ پاکستانو سره سنوي شی ایجاد کو په کرپشن کې پاول نمبر باندې په 2 نمبر کې پاول نمبر باندې په خیانت کې پاول نمبر باندې موږ صورت حال لې زموږ تعلیمي نظام تباہ برباد دی تاسو یقین وکړئ بلکې دروغ ما رښتیا وایي تاسو ډېر بچي بدنن په پرچې لتلی پرمو پرچې لتلی 100 روپۍ د سکولونو کالجونو اغستې دي چې په دې روپو باندې به موږ استادانو ډوړی کوو په دې پیسو باندې موږ استادانو لا ډوړی وکړو ما ته یاد دي چې زه په یو سکول کې ما امتحان ورکوم او استادانو ویلو چې ګورې استادانو د پاره د پیسو میسو سغم پکار دی دله سشیراو چې روټي ولوکو ما کور پلار ته ویل نو ما ته پلار ویل امتحان زه پیسې میسې چالنه ورکوم ویل دغه شانې ځه او نقل مکه او نقل د باندې کوم او چې زلاړم
ما ته ویل پیسې مال پیسې نشته او یقین وکړه زه ټول هلکانو مخکې استاد ډېر زیات وشرمولم ویل ته راغلی پیسې نه ورکوې امتحان نه راغلی او اوس مغه ورځ زیات ده ځکه زما وس نه کېدو چې ما نه مې پلار پیسې راکړی وې او دغه هلکانو مخکې زه ټیک ټاک دغه زما یو قسم بېعزتي وکړله ویل ته وزګارې کور بل څه شی هم نه سپری مې هم دې راوړی به وې که نه زما سره نه سپری و سعودي کې زما څوک نه چې ما سپری راوړی وې نه راله پلار پیسې راکولې چې ما وله ورکړی چې پیسې والا او الحمدلله په دعوې سره چې نقل بله سم کې نه وکړی ځکه ما ته نه پرېښودو دا صورتحال زمونږ د استادانو دی چې استادان بیا وایي پرنسپلان وایي چې پیسې راوړئ چې موږ کې دې له روټۍ وکړو نو چې کله یو سړی روټۍ وخوري نو هغه به څنګه د یو بچي نه نقل والي زه خپله خبره کوم زه پردی نه کوم چې یاره زه په چا به زما خپل بچي په دې تیر امتحان اتم امتحان یې ورکړو اوس نه هم د شو نو ماښام دې ما تپوس وکړو هلکه بچیان نن څه پرچه ویل نن د جغرافیې پرچه وه جغرافیا زمونږ په زمانه کې جغرافیا نه وه مېل څو کوېسچنې پکې تا اټیم کړلی ویل څلور مېل کمې سوچ یې کوو یېري دې رانه ویل مېل څنګه نه یېري دي مېل نقل دې کړی دی نو غلی شو مېل رښتیا وایي نقل دې کړی دی ویل ولې دې مېل نقل کوو ویل ټولو نقل کوو نو چې ټولو نقل کوو ما به هم کولی یعنې دا صورتحال دی یو ماشوم څلور سواله حل کوي او دا په نقل باندې کوي نظام تباه برباد دی په دې وجه باندې نن زمونږ د تعلیمي ادارو نه داسې څه مثبت پیغام نه راځي او د دې والدینو د دې سټوډنټانو په دې نظام باندې اعتماد مکمل ختم شوی دی یو هلک سټډي ته زړه نه کېږي وایي که زه سټډي وکړم سبا بل کسه نقل راځي یاره زه نن راتلمه د خپل کور نه ډیوټۍ له او په لاره باندې یو دوه کالجونه مې ولیدل د هغوی مخې ته د ګاډو رش دی داسې خلک راغلی دی چې د ګاډو د وړلو ځای نشته دی ځای دا والدین راغلي دي او زه بیګا خبر شوم چې ویل چې دا کم ټیوټران دي که نه ټیوټران دا کم چې ټیوشن یې کوي د دې ټیوشن والا خپل باقاعده وټساپ ګروپونه دي او چې څنګه پرچا کیږي پرچا چې څنګه کیږي د دې وټساپ ګروپونه دي بس هغه پرچا هغوی ته میلاو شوي او بیا د هغې نه پس په منډه منډه دغه ټیوټران ولګي او دا کوېسچن یې حل کوي اول ابجیکټیو ټایپس کوېسچنز او د هغې نه پس دا لانګ کوېسچن او په دې ګروپونو کې دب ادب او دړ شیر کېږي او خپل ماشوم ته و چې زه به تا خامخا پاس کوم نمبر یې به تعالی علمه نو ته خو وایې چې ما ورسه ښېګړه وکړله ته یقین وکړه استاد جي محترم پروفیسر صاحب استاد جي دا کوم ماشوم چې دا په نقل باندې پاس کو که نه او کال له دا بیا د خپل عملي ژوند ته کوش او دا کله بیا د مقابلې امتحان ته کېناستو دله څه نه ورتل ستا ښځه به م یادوي ستا لور به م یادوي ستا مور به مې د کنځي به دی زما وخت یې ضایع کړی دی ولې داسې مساعدې موږ کوو داسې تعاون ولې کوو چې سبا پې ما ورته بېرته کنځلی کېږو موږ نظام ټول تباه برباد دی دا زموږ تعلیمي نظام دی مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلي دي په دې معرف القرآن کې چې د دې آیت په ذیل کې چې ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها چې الله حکم کوي تاسو ته چې امانتونه خپل اهل له ورکوئ په دې کې د امتحاناتو ډیوټیانې د ایکسپیرینس سرټیفیکیټ یو شاګرد نقل ورکول او بل نه ورکول سرټیفیکیټ په پیسو باندې اخیستل نوکری په پیسو باندې اخیستل دا ټولې خبرې په دې آیت کې دننه راځي موږ وایو چې نه دا خو 1400 کاله مخکې د عثمان په باره کې نازل شوی ده نه جې نه داسې نه ده قرآن کریم هر دور دپاره قرآن کریم دی قرآن کریم یوازې د عربو دپاره نه دی راغلی دا زما سره دپاره راغلی دا ما او تا ته م وایي پرنسپل ته م وایي استاد ته م وایي ایگزامینر ته م وایي چکر ته م وایي انسپکټر ته م وایي چې ګوره داسې مه کوه یو نقل علي بل نه علي یو له ورکې بل نه علي داسې کار مه کوه زمونږ ټول نظام ګډوډ دی داسې څوک شته هم نه چې تپوس وکړي اسې سیاسي چغې ټول له موږ ها هو ډېر زمونږ زیات دی موږ به نظام ټیکو موږ به نظام ټیکو اس तालाब में सारे गंदे हैं ये पार्टी खबर न कोमा د तालाब کې ټول میان ګنده پراته دي دنه تاسو داوود میټرک امتحان چې وشو په دې کې په 11 پرچو کې اتنه پرچې د وخت نه مخکې اوټ شوي دي پرون په اخبار کې بیانو چې پرون د فزکس پیپرون شاید د 9th 10th د فرست ایئر پیپر د فرست ایئر د فزکس پیپر د ټایم نه مخکې اوټ شوی دی باقي د اخبار کې مشرق اخبار کې بیان راغلی دی دا څوک اوټ کوي دا څوک دي نه حکومت د دې تپوس کوي نه داسې څوک په دې تعلیم کې داسې خلک دي چې هغوی تپوس کوي زموږ ټول نظام برباد دی په دې وجه باندې حالات بل طرف ته روان دي او د دې تعلیمي ادارو نه موږ څه تمه وکړو چې سم خلک به ترې راوځي موږ وایو یار افسر رشوت علي وایو که نه افسر رشوت علي ډي سي رشوت علي اے سي رشوت علي پټواري رشوت علي دغه شانتې د لاندې کوم چې کلریکل سټاف دی دا رشوتونه علي نه بالي رشوتونه هغه چند شوی په دغه نظام کې دی هغه د لسم نه والا تر د ماسټر او د بي ایس او د ایم ایس او د پی ایچ ډي لیول پورې په نقل باندې هغه
دغه شان خلکو له پیسې ورکړي دي، پیپر باندې پیسې ورکړي، ډوډۍ باندې پیسې ورکړي دي، دا پیسې به ځان نه پوره کوي، بیا خامخا به پوره کوي، دا به خامخا پوره کوي. په دې وجه باندې د دې نظام ټیکول دا زموږ د ټولو ذمہواری ده، لیکن موږ سره دا غم نشته دی. موږ یو ملګري خبره کوله ویل په ترکی کې دا کم صدر چې دی طیب اردوان، داغه بعضې ښه کارونه دي، د هغې موږ تایید کوو، بعضې بېکاره کارونه دي هغه ډومنونه زه د هغه تایید نه کوم. خو د یو کار باره کې هغه یو ملګری په ترکي کې وخت تېر کړی و، ویل د ترکي پارلمنټ فیصله وکړله چې منشیات باندې کار کول غواړي، چې منشیات بند کړو. ډرګز چې کوم دي که نه هلکان آیس کی سګرټس کی، پخوا به نسوارو هلکانو پټ پټ به ښودل، بیا سګرټ شو، د سګرټ نه خو اوس آیس دي او باقاعده ډرینکینګ روان دي، شرابونه خلک سکي په ادارو کې، چرسونه سکي، پوډریان شو خلک، دا سیستم روان شو. نو ترکی حکومت ویل چاره د دې منشیاتو د ډرګ سره روکتام پکار دی. ویل څنګه به روکتام کوو؟ نو روکتام د بره سطحې نه پکار دی چې بره نه وشي. داسې نه چې پولیس مو درولي دي او ناکهبندي مې کړې ده، ناکهبندي مې کړې ده او یو کس راکوزوم چې راکوشه ستا په جیب کې چرس پراته دي، مال راکه او د هغې نه پس به زه بوزمه او په جیل کې به پروت وي او د هغې نه پس به دا د جیل نه راوځي. خو دا چرس چې څوک جوړوي نو پولیس د هغې نه خبر دي او په هغې باندې لاس نه اچوي. دا نظام نه چلیږي، داسې دا نظام دروغ دی، منافقت دی. نو ترکیانو ویل چې د برې سطحې نه به دا کار شروع کوو. وایي صدر طیب اردوان او د هغه چې کوم د کابینې کوم ممبران دي، د هغه چې کوم د پارلمنټ ممبران دي، وایي هغوی وایي چې وګرځئ تاسو په ښارونو کې، کالجونو ته لاړ شئ، سکولونو ته لاړ شئ، یونیورسټیانو ته لاړ شئ، په کوڅو کې وګرځئ، په بازارونو کې وګرځئ، او چې څوک نسوار سګرټ منشیات کوي انډیویجولي انفرادي طور د هغه سره میلاو شي چې بچا ته نسوار مه کوه. بالفرض که ته نشي پرېښودی، منشیات نشي پرېښودی، نو د هغې دپاره هغوی باقاعده منشیات هسپتالونه جوړ کړي وو چې ته راشه او تا په دې هسپتال کې اډمټ کړو، ستا به علاج وکړو، په دې طریقه باندې ته را منشیات پرېږدوه. نو صدر صاحب په خپله باندې ووتو، پارلمنټ ممبران په خپله باندې ووتل او وګرځېدل. نو کله به چې په کلي کې معلومات وکړل په دې کلي کې څومره خلک سګرټ څکي، څومره خلک چرس څکي، دا خلکو ته پته ډېره راجمع کړله. صدر په خپله باندې وګرځېدو، هغه هلک سره میلاو شو چې کوم سګرټ څکي، هغه هلک سره میلاو شو چې کوم چرس څکي، هغه هلک سره میلاو شو چې کوم آیس څکي. ورته ویل چې یو خپل کنټیکټ نمبر راکړه، ستا موبایل نمبر سره ستا سره د ایوان صدر نه رابطه کېږي چې تا سګرټ پرېښودل که پرې نه ښودل. سوچ کوئ قومونه داسې جوړېږي. قوم کیا ہے، قوموں کو امامت کیا ہے. قوم څه ته وایي، د قومونو امامت څه ته ویلې کېږي. او نادان کیا سمجھیں گے، نادا او کمقل به څه پوه شي. هغه 2 رکعت کې امام، یو سړی د 2 رکعتونو د امام دی، هغه بیوقوف د دې نه څه خبر دی چې قوم به څنګه جوړېږي. اقبال وایي نو دغه نه کنټیکټ نمبر هم واغوست، ورته ویل ګوره په دې کې داسې مه کوه، دا نن نسوار کې سبا به سګرټ شروع کړي، بیا به چر شروع کړي، بیا به آیس شروع کړي، بیا به افیم شروع کړي، برباد به شي، خاندان به دې تباه برباد شي. نه به چې وس ټیک دی چې زما ستا سره واده ده، زما نور منشیات به نه کوم، ډرګز به پرېږدمه. یو خبره شوله. که چا به چې نشم پرېښودی، ما ته مسله ده، ویل ته په دې پلاني هسپتال کې به ته اډمټ شي او ستا علاج به حکومت فری کوي. نو کله به چې صدر لاړو هفته پس به ورته ټلیفون وکړي څنګه چلې، زه صدر د ترکي صدر خبرې کومه، سم خیال دی، موږ ته چېرته به چا داسې یو کس ته به صدر ټلیفون وکړي، وزیر اعظم به ورته وکړي، خو نه دی وزګار دی خبرو ته، دا خو هغه ته مسلې نه ښکاره کېږي. صدر ټلیفون کې چې صدر د ترکي خبرې کومه، ستاسو پلاني ټیم کې ما ملاقات کړو چې سګرټ پرېږده او پرېښي دي که نه، هغې چې پرېښي مې دي نو هغه له به انعام ورکو، او چې نو به پرېښي نو هسپتال ته به راووښتو. په دې طریقه باندې په هغه ځای کې ډرګز منشیات ختم شول. نن سبا یاد ساتي دشمن په دې خبره باندې پوه دی چې د مسلمان سره موږ په بارډر باندې جنگ نشو کولی، موږ د مسلمان سره په میزایل ټیکنالوژي باندې جنگ نشو کولی. د مسلمانانو سره د 47 نه په فلسطین کې جنگ شروع دی، پس د 47 نه په پاکستان کې جنگ شروع دی، په افغانستان کې شروع دی، خو یو مسلم ریاست چېرته چا قبضه نه کو. نو هغوی سوچ وکړو چې 2 کارونه وکړي. یورپ او زموږ دشمن هغه 2 سوچونه وکړل. یو سوچ دا وکړو چې د دې چې کم یوت دی، کم نوی نسل دی، دا د خپل وطن نه باغیان کوي، دا ایجنډه ده مستقل طور باندې زما او ستا په یوت باندې دا محنت کېږي، زما او ستا په نوي نسل باندې دا محنت کېږي چې دا د پاکستان یوت، دا د امت مسلمه یوت او نوی نسل دا د خپل وطن نه باغیان کوي، چې دی په خپل وطن باندې اعتماد ختم شو چې دا ټول غله دي، ډاکوان دي، ګڼ کپان دي، او دا وطن زمونږ اډو په کار نه دی، دی وطن ته اور واچوي، دا وطن ختم کوي.
دې وطن خلاف یو نفرت په خلکو په زړه کې واچوي باقي هغه خلک کامیاب دي نن سهار سره وي یره پاکستان له تخت مړ پاکستان کې څه دي نن چې کوم یو سړی ښه ایجوکیشن وکي پاکستان کې ډیوټي نه کوي ښه ډاکټر پاکستان کې نه پاتې کېږي ښه انجینر پاکستان کې نه پاتې کېږي ولې دې وطن د خلکو نفرت جوړ شوی دی نن څوک خپل وطن ته وطن نه وایي په دې جنډه کې دشمن بالکل کامیاب شوی دی پاکستان زموږ مینه نشته دی دویم نمبر دا چې تاسو باغیان هم کوي خو دویم نمبر مهنت په دې باندې وکړئ دا تاسو په نشو تماشو باندې راواړوئ منشیات تاسو پته شته دی که نه نن سبا د آیس او دارنګې د منشیاتو غټې اډې دا کالجونه یونیورسټیانې سکولونه دي جنکۍ باقي د آیس کې الکان د کالج او د یونیورسټۍ الکان باقاعده شکل پولیس چېرته داسې راشي انسپیکشن باندې او چاپې مپې واچوي د جنکو د بیګونو نه د الکانو د بیګونو نه د هاسټلو نه د هغوی د لاسه باقاعده آیس راووتل په دې نږدې یونیورسټو کې باقاعده اتېر ورځو کې ویل چې جنکۍ روانې په لاسو کې د هغوی سره آیسو او ګیرې شول ما په خپله ویډیو کتلې وه پولیس ته چا اطلاع کړی چې دا جنکۍ روان د کالج جنکۍ دي او دا چک کې دي سره آیس دي په کیلوګانو باندې نو پولیس چې کله ودرول د هغوی چې پرسونه کله واغېستل کولاو کړل داسې غټ غټ ډبي د هغې نه راووتل د منشیات دشمن په دې جنډه کې مکمل طور باندې کامیاب شوی دی په خپل وطن باندې زموږ نوی نسل بې اعتمادم کو نفرت یې مله په زړه کې واچو او دویم نمبر خبره داره په نشو کې په تماشو کې په منشیاتو کې هغې اخته کړل اوس د چا نه امید کې زموږ وطن به څوک جوړوي راځئ چې د خپل وطن سره مینه وکړو د خپل وطن سره محبت وکړو آخر کې یو خبره کومه پرون په دې میډیا باندې یو خبر چلیږي چې یو یتیمخانه کې یو ماشومه ده هغه پر اصرار طور باندې هغه وژلې شوې ده عایشه په نوم باندې 8 کاله 9 کاله عمر دی انتهایی زړه ته یو دوک او درد رسېدلی دی د چا په زړه کې او د چا په سینه کې چې د کمر زړه نه او د غوښې زړه یې نه به ژړلي سترګو نه به یې اوښکې بهېدلې وي خبر په میډیا باندې د اوسو پورې دا چلېدو عام طور باندې چېره دا جنۍ چېرته بسترو کې لاندې چېرته ساري اوده ده او ځکه په هغه یتیمخانه کې 900 ماشومان یې اوسېږي نو چېرته په هغې بسترې راغلي دي او دغه بسترو د وجې نه هغه ماشوم مړه ده ظاهره خبره ده چې په چا باندې 100 200 300 بسترې په چا باندې واچې نو د هغې په بدن باندې به د زخم نشانات هم راځي و اطلاع دا و چې دا ماشومه دغه شانې وژلې شوې ده په دې وجه باندې موږ په دې نه خبره کوله نه م چاته ویل ځکه چې مرګ قسمه قسم مرګونه راځي اکسیډنټ هم کېږي دغه شانې په کور کې هم قسمه قسم مرګونه کېږي پرون خبر بل شان راغی خبردار چې نه دا جنۍ وژلې شوې ده دې سره جسماني تشدد شوی دی چا وژلې ده دغه ځای پورې موږ خبر یو اخوا موږ نه یو خبر په چا الزام نه لګو نه په اداره پسې بد رد وایو نه د هغې په مدیر پسې بد رد وایو نه د چا خلاف د خپل جذباتو اظهار کو بلکې زړه پې زخمي دی او درد دی دغه محتمم سم همدردي لرو دغه جنۍ سم همدردي لرو دغه ادارو سم همدردي لرو چې داسې قسمي یتیمانان ساتي البته وایو چې قانون سوی دغه مطابق کار پکار دی بالفرض که دا جنۍ په خپله باندې مړی چېرته نو بس دعا به ورله کوو چې الله رب العالمین د هغې والدینو ته د زړه صبر ورکړي او که چا حقیقت کې وجلي وي هر چا چې وجلي وي نو قانون د هغې له سنګینه سزا ورکړي کومه سزا چې په قانون کې دغه سزا دی وله ورکړي په دې باندې موږ خفه یو خو زه چې کومه خبره کول غواړم هغه دا ده دا کم دیسی لیبرلز کم خلک دی دا کم مدر پدر آزاد معاشره کم خلک جوړول غواړي نو هغوی ته یو ټاسک میلاو شو هغوی ته یو نکته میلاو شوله او هغوی ویل چې ګوره دا تاسو د خپل جنکۍ مدرسو ته لېږئ دا د دې نتیجه ده چې دا جنۍ چونکې مدرسه کې سبق وایو نو د هغې سره دا قسمه تشدد وشو لہذا مدرسې هم بندې کوي بچي مدرسو ته هم ملېږئ او داسې یو محاذ کولاو شو او د دیندارو خلکو خلاف او د دیندارو خلکو د پټکي او د ټوپۍ او د هغه د جامې خلاف یو مهم شروع شو یو اسمان په سر باندې کېښودو دغه لیبرلز خلکو ته زه ویمه چې یو خو د څو پورې یو خبره کې حقیقت تا ته نه ښکاره شوی زه هېڅ قسم په دې باندې خپل کمنټس نه ورکوم ځکه ما ته پته نشته دې باره کې اخبار نه زم نن خبر شوم تاسو هم خبر شوئ البته چې کله د یو واقع نه خبر نه یو د خپل طرف نه بیا د خپلو جذباتو اظهار نه دي کول پکار ولې که نن تا یو خبره کړي سبا خبره بل شاني د چا عزت ته درد رسول دا ګناه ده اهل علم خلاف ګوره بیا بکواس کول دا ډېره غټه ګناه ده چې کله حقیقت راغی موږ ته به د هغې اندازه ولګي او د قانون مطابق سزا په دې وطن کې عدالتونه شته په دې وطن کې ادارې موجود دي هغوی د معلوماتو کې تحقیقات دي وکړي انویسټیګیشن دي وکړي او کیفر کردار ته دی دا کوم ملزم دی او که دا مجرم دی دا دی ورسوي خو د دې په آړ کې د مدرسو خلاف کار کول د دې په آړ کې د یتیمخانو خلاف خبره کول د دې په آړ کې د جنکو د تعلیم خلاف خبره کول د دې خلاف د مدرسو مذاق وړه وهل
دا داسې یو جرم دی چې ګوره دا به ستاسو نسل به ګوره چېرته بیا معاف نه کړي. نن به ته د خپل جذباتو اظهار وکړې، نن به یقینا ته به قارې، خو سبا به ګوره دا به ستا نه هم وځي. په دې وجه باندې د دې په اړ کې بالکل په اهل علمو پسې، په مدارسو پسې، یتیمخانو پسې ګوره خوله نه دي کلاو حل پکار. او که موږ د چا داسې مذاق وړوو او د چا پرده پاشي کوو، پرده ترې لرې کوو، خلکو ته رسوا کوو، نو سبا خو ماوت هم داسې کېدی شي. او په دې وجه باندې موږ وایو که د دې جنۍ سره ظلم شوی، زیاتی ورسره شوی، څه قسمه سزا چې دغه سزا دې وله ورکړي. او زه یو خبره کوم، ولې دا کیسونه یوازې مدرسو کې کېږي، دا په کالجونو کې نه کېږي، دا په یونیورسټو کې نه کېږي. تاسو ورشئ، بلکې نن دا ګزو دا میدان دی یوټیوب له ورکړئ چې په سکولونو کې، په کالجونو کې جنسي هریسمنټ دی یا فزیکلی هریسمنټ دی، کم جسمانی تشدد دی، ورکول دا ګوګل لا چې تعالی په سونو کې سن راو باسي، پلانی سکول کې، پلانی کالج کې دومره ظلم وشو، پلانی هسپتال کې دومره ظلم وشو، هغه خبره نه کوي. کس کالج کې کېږي زیاته دی، مدرسه کې کېږي زیاته دی، په یتیمخانه کې کېږي زیاته دی، په کوم ځای کې چې دا زیاته کېږي. اته ورځې په دې خزانه کې ماشومه چا وجلې وا، دا مدرسه کې چا وجلې وا، هغه په لاهور قصور کې چې کوم زینب کیس و، دا د مدرسې ماشومه و چیرته، یا په دې مردان کې چا کیس راغو، دا د مدرسې ماشومانو. په دې وجه باندې اسنو چې ګر جل گیا میرا گھر کې چراغ سے، اسنو خپل کور در خپل لاس منغور واچو، خپل کور په خپل ونسیزو. ټیک دا که د مدرسو کې بدا، په یتیمخانو کې بدا غلطي به هم شوي، زه نه یم، زه په باغې باندې داسې پرده نه راچوم چې بس دا دې کړي نو ښه کړی دی چې میرا قاتل زنده باد او تیرا قاتل مرده باد. دا نه یم، که زما څوک قاتل یا غلم سزا ورکول پکار پانسي یې کوي تاسو. خو داسې نو چې زما غل او زما قاتل ټیک دی او ستا غلط دی، نو دا خبره غلطه ده، داسې به نه کوو موږ. خو بالفرض که په دې کې څه غلط هم شوي چېرته، په دې کې چېرته جسماني تشدد هم شوی دی، نو په دې کې د ډېرو خلکو یتیمان په دې کې پاللی کېږي، د هغوی د دیني تعلیم تنظام په دې کې کېږي، د هغې د روحاني تنظام په دې کې کېږي. نو د چا یوې غلطۍ په سر باندې موږ داسې نه کوو چې هغه ټول علمي خدماتو باندې موږ اوبه واچوو. لہذا په دې کیس کې زموږ دغه خبره ده، حکومت موجود دی، پاکستان عدالتونه موجود دي، دغه مطابق ته بالفرض که ملزم دی او په هغه باندې جرم ثابت شو، سزا دې ورته میلاو شي. او بالفرض که نه مجرم او هسې ملزم دی چېرته او هسې الزام دی او په خپل مرګ باندې مړه ده یا د بسترو د وجې نه مړه ده، نو پکار دی چې بیا موږ پښتانه مسلمانان خپلې خولې لږې کنټرول کړو، نو چې زما اوسه د لاسه دین ته او دیندارو خلکو نقصان ورسي. الله دې ما او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.